بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسلې ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو مینس کې مینا محبت دا پیدا کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو د دې حوالې سره ده چې د ښځې او د خاوند خپل منځ کې د محبت دپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. دغه رنګه چې کله ښځه په خاوند کې محترمو د سکون زندگی تیری دوی او دغه رنګې د خوشحالۍ زندگی تیری دغه ژوند دا ښکلی تیریږي. کله کو سړی ګزاره نه کوي نو دغه رنګې بیا هم ژوند نه تیریږي. که ښځه ګزاره نه کوي بیا هم ژوند نه تیریږي. نو فرمایي چې ښځه او خاوند دا د ټانګې دو پلونه دي. نو که یو خراب وي نو بیا هم کار نه کېږي، که بل خراب وي نو بیا هم کار نه کېږي. الله په د زندګۍ دا سفر د مخکې باندې ځي چې دواړو منځ کې محبت وي او دواړه د یو بل خیال ساتي. چې کله پکې خبره راشي چې دواړه د یو بل خیال ساتي، د یو بل د حقوقو خیال ساتي، د یو بل د خبر احترام کوي، د یو بل احترام کوي، نو یاد ساتئ چې دا کور په دې کې به امن وي، په دې کې به سکون وي، په دې کې به سوکالي وي، په دې کې به هر طرف ته خلک خوشحاله وي. یو مضبوط کرانه به وي، یو مضبوط خانداني کور به وي. که چېرته ښځه او خاوند د خپل منځ کې وراني نو دوه خاندانونه د خپل منځ کې دا محترمو دا وراني. یاد ساتئ چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو په کور کې به سکون راځي، په کور کې به امن راځي، په کور کې به دومره خوشګوار ماحول وي لکه ته کو دا جنت دی. او دغه رنګې د ښځې او د خاوند منځ کې محبت به راشي. دومره بهترین محبت چې دا پوره جهان به ته حیران وي، دا خلک به ته حیران وي چې دا دومره محبت د کم طرفې را پیدا شو. یاد ساتئ چې څوک دا وظیفه 3 ورځې وکړي او په خوږ څیز باندې دم کړي نو الله پاک به کې دومره محبت پیدا کړي، دومره محبت. کو چېرته راسي زه ښځې مخوري دا خوږ څیز او دا رنګې خاوند دې مخوري نو په دواړو باندې به اثر کوي او ډېر زیات بهترین اثر به دا په دواړو باندې وکړي. چې کله په دواړو کې محترم محبت پیدا شي نو بچي به مینه ناک وي. نو چې کله بچي مینه ناک شو نو چې هغوی غټ شي ودونه وکړي نو په هغه نهج او په هغه طریقه باندې به هغوی هم ژوند تېروي چې څنګه مور او پلار دا لیدلي. او که مور او پلار جګړه ماري نو بچي هم جګړه ماري. او چې مور او پلار خواږه یو بل سره محبت کوي، د یو بل د خبر احترام کوي، چغه مغې نه وایي، غیمه نه ساتي په نه خبره باندې، نو بچي هم دغه رنګې ښکلې مزېدار اغلا ژوند تېروي. حقه مور او پلار ته ګوري. نو مور او پلار دا د بچو لپاره یوه نمونه ده چې مور څه کوي لور حقه کوي، چې پلار څه کوي نو زوی د حقه کوي. یاد ساتئ چې یو فارمولې درته ښیم او په دې باندې کو چا عمل وکړو نو کور کې به سکون راځي. او که چېرته سکون رانلې ما ته بیا کمنټ کې ولیکئ چې سکون نشته دی هسې لګیا یې. نو یاد ساتئ چې لومړی خبره دا شوله چې ښځه او خاوند ځان سره کلکه واده وکړي او دا ووایي که نه که زه قار شمه نه زه به په تیز اواز باندې خبرې نه کوم. ښځه وایي زه به هم په تیز اواز باندې خبرې نه کوم. نو چې په کم کور کې ښځه په تیز اواز خبرې نه کوي، دغه رنګې سړی په تیز اواز باندې دا خبرې نه کوي، نو څومره چې ماشومان دي نو هغوی د مور ته ګوري، پلار ته ګوري، نو هغوی هم په تیز اواز باندې به خبرې نه کوي. نو که ته حالو کې مور پلار دا په تیز خبرې نه کوي، هغه په سکون سره خبرې کوي، نو ماشومان هغوی ته ګوري، هغوی هم په سکون باندې خبرې کوي، هغوی هم په قلاره قلاره خبرې کوي، هغوی هم د خوشحالۍ خبرې کوي. نو چې کله هغوی په قلاره خبرې کوي ماشومان هم په قلاره خبرې کوي. چې کور کې نور څومره هلکې دي هغوی هم دوی ته ګوري چې هلکه دا ښځه او خاوند څومره ښکلی ژوند تېروي، یار څومره په قلار قلار خبرې کوي، د یو بل د رایې احترام کوي. دې بچو ته وګوره دا څومره ښکلي ژوند تېروي، څومره اخلاقیان دي. نو هر څیز د مور او پلار نه ټیکېږي او هر څیز د مور پلار نه
دا خرابېږي. نو کوشش به دا کوو چې موږ په تیز اواز کې خبرې نه کوو. تاسو تماشه کوئ چې سکون څنګه راځي، او تاسو به معاشرې دپاره یو آیډیل ساشي، دغه رنګ یو ماډل به ساشي د معاشرې دپاره. ټول خلک به تاسو ته ګوري او تاسو به فالو کوئ، او دغه رنګ معاشره کې بلکې کور کې نه بلکې ستاسو د وجې په معاشره کې به سکون دا راتلی شي. نو وظیفه داسې ده چې کله ښځو خاوند داسې وي چې دوی کې محبت نه وي، یا کو چا کې محبت وي نو هغوی هم دا وظیفه کولی شي. نو خوږ څیز به راولي او ځان ته یې مخامخ کېږدي، او په هغې باندې به د آیات یو کم سل پیرې وي. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نو دا آیت د سورة الروم دی او آیت نمبر 21 نمبر آیت دی. نو کو دا وظیفه چا وکړله 3 ورځې انشاءالله العزیز نفرت دی دا په محبت کې بدل شي، او دغه رنګې پرسکونه زندګي به الله پاک ورکړي، د خوشحالو نه ډکه زندګي به الله پاک ورکړي. یو پر دا وظیفه وکړئ انشاءالله چې ټول عمر دا بیا ماته دعاګانې کوئ. نو کوشش وکړئ چې داسې قسم لا وظایف په خپله مو کوئ، نور ملګرو سره دا شریک کوئ. کېدای شي چې ستاسو د وجې د چا کور روغ شي، ستاسو د وجې د چا په ژوند کې سکون درشي، دا به زما دپاره، دا به د دې چینل دپاره، دا به ستاسو دپاره ډېره زیاته بهترینه خبره وي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.